أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود دولسم سپارہ آیات نمبر 49 تلک من انباء الغیب د مهد رسومر واقعا 13 شولانو نبی علیہ السلام د الله فرمای چې تلک من انباء الغیب دغه واقعا دا من انباء الغیب د غیب خبرونو نو نوحیها چې مونږ وحی وکړه د هغې الیک تا طرف ته دا کوم خبره چې ذکر شو د نوح علیه السلام د قوم دا واقعه نو دا د غیب خبرونه دی الله پاک فرمایي نبی علیه السلام ته چې دا مونږ تا ته د وحی په ذریعہ باندې ذکر کړله وما كنت تعلمها انت او تا د علم نشته دی د دې واقعي وما كنت او نوې ته تعلمها چې علم وو د دې واقعي انت تا ته ولا قومك او نستا قوم ته من قبل هذا مخکې د دین یعنی مخکې د دې وحی نه د دې واقعي علم دا د نبی علیه السلام د الله فرمایي چې نو فصبر ته صبر کوه څنګه چې نوح علیه السلام صبر کړی وو او قوم ورته قسم قسم تکلیفونه رسولي دک شان د صبر ته کوه د مشرکین مکه او ته د صبر کوه ان العاقبه للمتقین بشک بهترین انجام دا د پرهیزګارو د متقیانو لپاره دی وإلى عاد اخاهم دا بل واقعا الله تعالی ذکر کی د عادیانو چې مونږه و الى عاد عادیانو د مونږ الیګو اخاهم رور د دوی هود علیه السلام نو دینه صبیر ورنو قومي ورو هود علیه السلام الله تعالی عادیانو د الیګو قال هود علیه السلام فرمایي یا قوم ازما قوم اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله تعالی ما لكم من اله غیره نشته استاوس د بارا من اله سوک الہ غیره سوا د اغه الله نه ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر دروغ جوړونکي په الله تعالی باندې نو دا عادیان شو دا ډیر مضبوط قوم دی الله تعالی ډیر زور او ډیر چې کوم دی خسته وجودونه ورکړو پهلوانان بلکې دی به من اشد منا قوه سوک زمون زیات تی په طاقت کې سوک شته دی پتون به وو نو د هود علیه السلام چې کوم ملګری وو او هود علیه السلام نو دې ته روزانه دی موږ سره مقابله کولی شي نو هود علیه السلام با دې تنګو قسم تکلیفونه به ورته رسول او دوی با د بوتانو عبادت هود علیه السلام ډیر منع کړل او ورته وی چې تاسو د بوتانو عبادت مکوئ بلکې د یو الہ عبادت طرف تراش صرف د یو الله تعالی عبادت کوئ او دا کوم بوتان چې تاسو جوړ کړی دي نو دا تاسو په الله تعالی باندې دروغ تړئ دا دروغ تړونکي دا د الله تعالی سره شریکان نه دي یا قوم ای زما قوم لا اسالکم زنه غواړم لتاسو علیه په دې تبلیغ باندې اجرا س اجر سم معاوضه درنه نه غواړم س پیسې درنه نه غواړم ان اجریا نه دی اجر زما الا علی الذی مگر په هغه ذات باندې دی فطورنی چې هغه پیدا کړیم افلا تعقلون ایا تاسو عقل نه لرئ ويا قوم ای زما قومه استغفروا تاسو بخنه غواړئ ربکم د خپل رب نه په تیرو شو ګناهونو باندې ثم توبوا بیا توبه وباسئ الیه هغه طرف ته په راتلونکو ګناهونو باندې ان د راتلونکو ګناهونو نه توبه وباسئ په دې تیر باندې استغفار وکئ او توبه ویلې هم دې ته شي چې کوم ګناهونه انسان ګړي په هغې دې ستومه نه شي په مخکنو ګناهونو باندې او د هغې بخنه د الله نه وغواړي او دویم په آینده وخت کې د کلک نیت وکړي چې زه بیا الله تعالی ګناه نه کوم دې ته توبه ویلی شي نو یا قوم زما قوم استغفروا تاسو بخنه غواړئ د الله تعالی نه په تیرې شو ګناهونو ربکم چې رب ستاسو دی ثم توبوا بیا تاسو توبه وباسئ الیه هغه طرف ته یرسل السماء نو هغه به راووري اسمان نه علیکم په تاسو باندې مدرارا په شیبو بارانونه ویزدکم او زیاد بگی استاسو قوتا جسمانی قوت الى قوتکم استاسو ایمانی قوت تا جسمانی قوت پر ام زیاد کی
او دغه رنګ روحاني ایمانی قوت بدرله زیات کی وګونو دغه هود علیه السلام چې کم قوم عادیان په دې باندې 3 کاله کات تیر شو 3 کاله به الله تعالی باران نو کړ نو هود علیه السلام تو فرمایل چې تاسو الله اومنه د الله تعالی نه په تیر شو شرک باندې توبه وباسه آینده د بار د الله تعالی د توحید نیت وکړي نو الله بدر باندې په شیبو باندې باران نو وری او د دې قوم د باغونو سره د فصلونو سره ډېر محبت او چې 3 کاله باران اونشنو پس له تباشي وکنه الله نو هود علیه السلام تو فرمایل چې تاسو دا فصلونه به مرو ټوکیږي زمکه به شینکی مرو ټوکی باغونه به تر تازه شي خو تاسو ایمان راوړئ نو دی ورته وی چې په دې کې زموږ ایمانی او الله په دې باران باندې په ایمان باندې موږ باندې باران کینو الله دې اوساس کیونی نو یرسل السماء رعب ورید اسمان علیکم بتاسو باندې مدرارن بشبو بارانونه ويزيدكم او زیاد بگی استاسو قوتا جسمانی قوت الى قوتکم استاسو ایمانی قوت تا ایمانی قوت بدر له زیاد کی او دا غرانګي جسمانی قوتم ولا تتولوا مجرمين او تاسو مگر زیګي جرم کوونکی قالوا دوی ویل يهود ايهود عليه السلام ما جئتنا تنير غلي مونږ ته ببینتن په معجزه سره وما نحن او نیو مونږه بتاریکی پری خودونګي الہتنا خپل خدایانو لرا عن قولک استا په خبره باندې نو دینو علیه السلام د هود علیه السلام نه معجزه وغوښتله او دا معجزه دي د ضد او د عناد د وجنه غوښتله کني دي د پته چې دا پیغمبر دی نو دی ورته ته موږ د معجزه پیش کړه خو ستا معجزه خو مونږ نه دلیدلې وما نحن او نیو مونږ بتاریکی پری خودونګي الہتنا خپل خدایانو لرا عن قولک استا په قول باندې مونږ چې د کوم بوتانو عبادت کوو ستا په خبرو مونږ نه بریدو وما نحن لك بمؤمنين او نه مونږ پتا باندې ایمان راوړونکي ان نقول مونږ نه وایو د قوم وتسوي ان نقول مونږ نه وایو الا تراکا مگر مونږ دا خبره کو چې رسول دي تا ته بعض الہتنا بعضی زمونږ خدایانو بسوء سزرر یعنی دا ته چې کومې ګډې وډې خبرې کوي اعوذ بالله نو دا زمونږ د خدایانو پسې تبد وای زمونږ د خدایانو لیونې کړي دي د تکلیف در رسولې دي مطلب دا چې زمونږ د خدایانو پسې بد رد وای دا زمونږ خدایان دي کنه زمونږ د خدایانو ته لیونې کړي اعوذ بالله قال نو هود علیہ السلام فرمایل انی اشهد بشک ز گواکم الله تعالی اشهد ز گواکم الله تعالی را وشهدوا تاسو گواشه انی بریء چې بشک ز بریما مما د هغه سنا تشریکون چې تاسو شریک وای د هغه بوتانو د عبادت نه زبریما من دونه بغیر د الله تعالی نه فکیدونی تاسو تدبیر وکړئ زما خلاف چل جوړ کړئ زما خلاف مشورې وکړئ زما خلاف تدبیر جوړ کړئ جميعا ټول ثم لا تنظرون بیا تاسو ما ته مهلت مرا کوئ هود علیہ السلام تو فرمایل چې زه به دې الله تعالی گواه جوړوم چې د کومو سيزونو تاسو عبادت کوئ د دې د عبادت نه زبري او دوی مو تو فرمایل چې تاسو وایي زمونږ دی بوتانو ته تکلیف در رسولې دي تیلی ورې کړي لا یذ بالله نو تاسو ټول راجم شو زما خلاف تدبیر جوړ کړئ زما د وجلو زما د وخلو ما د تکلیف را کول ټول راوځي شي ثم لا تنظرون او بیا ما ته مهلت مرا کوي څه چې کول شي هغه وکړي انی توکلت بشک ما توکل کړل علی الله په الله باندې ربي چې زما رب دی او ربکم استاس رب دی ما من دابه نشته دی یو ګرځیدونکي پزمکه باندې و ما من دابه دابه پزمکه باندې خوځیدون کی سیستوي ارسی چې پزمکه باندې خوځيږي یعنی مراد ته جاندار سیز دی و ما من دابه او نشته دی یو جاندار الا هو مگر هغه اخذ هو یعنی الله هو اشاره شا طرف تر الله تعالی طرف ته هو یعنی هغه الله اخذ نیون کې دی بنا سیتها د تندید ویختونه هغه سیز لره یعنی دا څومره سیزونه چې په مختز مګه باندې دي نو دا ټول پټول د الله تعالی په قبضه کې دی او د الله تعالی د قبضه نه د الله د امر او اراده نه بغیر دا هیڅ نشي کولی نو کو تاسو ټول پټول باندې راغونډ شئ کنه نو ما ته تکلیف نشي راکولی بلکې ابن عباس رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره په سورلې باندې سور دی نو نبی علیہ السلام تو فرمایل چې کته د سغواړي نو د الله نه غواړه کو سوال کوي د الله نه کوا کو دا ټول پټول مخلوق راغون شي
او دی تا ته تکلیف در رسول غواړي دی تا ته تکلیف نشي در رسولي سوا د هغه تکلیف نه کم چې الله ستا په مقدر کې لیکلی او یو ته فرمایي چې کو دا ټول په ټول مخلوق راغون شي او دی تا ته خیر در رسول غواړي نو دی تا ته خیر نشي در رسولي سوا د هغه خیر نه کم خیر چې الله تعالی ستا لپاره مقرر کړی دی او ستا په مقدر کې لیکلی دی دلته مراد دا دی چې هود علیه السلام ته وفرمیل چې تاسو ټول راغونډ شئ زما خلاف تدبیر جوړ کړئ په دې مخ ته ځمکه داسې یو څیز نشته چې هغه د الله د قبضې نه بخر وي دا هر یو څیز د الله په قبضه کې دی او د الله په قدرت کې دننه دی د الله د امر نه بغیر داسې نشي کولی مطلب یې دا دی چې وما من دابة نشته دی یو ګرځېدونکي یو جاندار الا هو آخذ بناصیتها مگر هغه یعنې الله تعالی نیونکی دی هغه څیز لره تندي د ویښتونه تندي د ویښتونه سړی سکون شي دی بې ځان نشي خلاصولی نو مراد ته نه دا دی چې دا ټول د الله په قبضه کې دي ان ربي بشک رب زما علی صراط مستقیم په نیغه لار باندې دي فان تولوا کو چېرې تاسو مخ واړو فقد ابلغتکم نو په تحقیق سره ما در رسولی دی تاسو ته ما هغه احکامات ارسلتو چې زه رالیږلی شوی ما به په هغې باندې الیکم تاسو طرف ته یعنې ما خپله ډیوټي پوره کړې ده چې کوم د تبلیغ حق د حق ته رسولو حق هغه ما تاسو در رسولی دی ویستخلفو او الله تعالی به نور راولي ويستخلفو او الله تعالی به خلیفگان مقرر کی نور براولی ويستخلفو الله تعالی براولی ربی رب زما قوما یو بل قوم غیرکم علی وستاسن مطلب دا چې تاسو ما خپل تبلیغ را ورسو نو تاسو په دې مغاور کېږئ چې تاسو چې موږ سره طاقت دی موږ سره دادی هغه دی تاسو سره هیڅ نشته دی الله به تاسو ختم کی او تاسو په ځای به نور خلق راولي ولا تضرونه او تاسو با اون رسوي الله هغه ته یعنی الله تعالی ته څه تکلیف شیئا د هیڅ ولا تضرونه او تاسو به اون رسوي څه تکلیف هغه ته شیئا د هیڅ یعنی لږ تکلیف تاسو الله تعالی ته نشي رسولي ان ربي على كل شيء حفيظ بشک زما رب په هر چیز باندې نگهبان دی ولما جاء امرنا هر کله چې راغی زموږ حکم یعنی زموږ عذاب نجینا نو موږ نجات ورکو خلاصې مو ورکو هود علیه السلام ته والذین ها کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره برحمت منا په خپل رحمت سره نو که موږ ایمان راوړی نو موږ له هم الله تعالی باندې برید نه دي تول پکار دا ایمان راوړل دا د الله په رحمت سره دي موږ مونځ کوو موږ د ترجمې ته ناست دا د الله تعالی په رحم سره دي دلته الله وفرمیل د کوم خلکو چې ایمان راوړی دي نو برحمت منا الله یې موږ ته په خپل رحمت سره نجات ورکړو هود علیه السلام ته او د هود علیه السلام سره ملګري 4,000 کسانو دي د الله تعالی نجات ورکړو نو دې خلکو چې کله خبره ونه منله نو هود علیه السلام وی به تاسو به عذاب راځي نو الله تعالی به عذاب راوست د هوا عذاب یې راوست او بعضې روایتو کې دا هم راځي چې جبریل علیه السلام راغی او چغه یې پې وویله سخته چغه نو دا دواړه عذابونه مفسرینو چې په دې باندې یو ځای شوي دي ممکنه چې دواړه به یو ځای شوي ځکه چې بعضې روایتو کې دي چې د چغې عذاب په دې راغلی دی خو مشهور دا دی چې الله تعالی په دې عادیانو باندې د هوا عذاب راوست او روایتو کې راځي دا دومره تیزه هوا وه دومره تیزه چې کومې فرشتې الله رب العزت په دې هوا مقرر کړې وي نو دا هوا د هغې فرشتو د کنټرول نه ووتې وه دومره تیزه هوا دومره تیزه وه چې په سپرنګمو به یې ورننوته نو کته به دې ووتله او دومره تیزه هوا وه چې د عادیانو مره مضبوط وجودونه دا په تاریخ کې د چا نه دي راغلي مضبوط وجودونه چې کجوره به په یو لاس سره ایستله دومره طاقتمند نو دا هوا دومره تیزه وه چې دی اوچت کړل بره او په هوا کې د یو بل نه راپرېښودل او قرآن مجید کې ذکر دی چې دا داسې پراته وو لکه د کجورو دا تنې چې پرت دي د ټول الله تعالی هلاک کړل او هود علیه السلام او د هود علیه السلام سره چې کوم ملګري وو 4,000 صحابه دغه د هود علیه السلام 4,000 کسان ورسره نور ملګري وو یو هود علیه السلام دې ته الله تعالی نجات ورکړو په دې باندې هوا پوټې اثر نه دی کړی هغه الله تعالی بچ کړ ولما جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږ یعنی عذاب زمونږ نجینا نو موږ نجات ورکو هود علیه السلام ته والذین ها کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړي معه د سره یعنې د هود علیه السلام سره برحمت منا په خپل رحمت سره ورته موږ نجات ورکو ونجیناهم او موږ نجات ورکو دوی ته من عذاب غلیظ دغه سخت عذاب نه تلک عاد دغه عادیانو
جحدو چې دوی انکار وکړو بآیات ربهم د خپل رب د آیاتونو نه وعصوا او دوی نافرمانی وکړه رسله د ټولو پیغمبرانو دی نافرمانی وکړه نو د یو پیغمبر خبره نه منل دا داسې ده لکه د ټولو پیغمبرانو خبره چې نه مني د یو پیغمبر نه انکار کول دا داسې دی لکه چې د ټولو پیغمبرانو نه انکار کوي د قرآن د یو آیات نه انکار کول دا داسې دی لکه چې د ټول قرآن نه انکار کوي آسماني کتابونو کې یو کتاب نه منل دا داسې دی لکه چې ټول آسماني کتابونه نه مني نو دلته کې خودي صرف د هود علیه السلام نه انکار کړو خو الله تعالی او فرمایل وعصوا دوی نافرماني وکړه رسله د ټولو پیغمبرانو واتبعوا او دوی تابعداري وکړه امر کل جبار عنید امر دی تابعداري وکړه امر د حکم کل جبار د هر ظالم عنید او د زدي یعنی دې کې چې کوم مشران هغه ټول زدیان او ظالمان د زد د وجې ایمان نه راوړو نو الله تعالی فرمایل چې دغه زدیان او ظالمانو د حکم تابعداري وکړه د الله او د الله د پیغمبر د حکم تابعداري ونکړه واتبعوا او دوی پسې کړې شو فی هذه الدنیا بدی دنیا کې لعنتا لعنتو و یوم القیامت او پورز د قیامت په بدی باندې لعنت الا خبردار ان عادا بشک عادیان کفروا کفر کړي ربهم د خپل ربنا الا خبردار بعدا لعنت دی وی لریوالی دی وی د الله تعالی د رحمت نه لعاد د عادیانو د بارا قوم هود چې دا قوم د هود علیه السلام و الى ثمود بس ته یو رکو پورا شولا او بده کې تفسیر هم نشته راته شو واقعاګان نه ځکه په دې وجه مې ډیر وی دغه تفسیر نشته و الى عاد او عادیانو ته مونږ راولېږو اخاهم رور د دې عادیانو قومي رور مو ته راولېږو هودن چې هود علیه السلام ته فرمایل قال هود علیه السلام فرمایل یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم تاسو عبادت کوئ د الله تعالی عبادت څه مطلب وحدو یعنی تاسو د الله تعالی توحید باندې راشه الله یو وګڼئ واحد لا شریک ومه قال هود علیہ السلام فرمایل یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم تاسو عبادت کوئ د الله تعالی ما لکم من اله غیره نشته دی بل معبود سوا د هغه نه ان انتم نه تاسو الا مفترون مگر دروغ جوړونکي یا قوم ای زما قوم لا اسألکم زنه غواړم لتاسو نه علیه په دې تبلیغ باندې اجرن س اجر ان اجریا ندی اجر زما الا علی الذی مگر به هغه ذات باندې دی فطورنی چې هغه ز پیدا کړیم افلا تعقلون آیات سو عقل نه لري ویا قوم ای زما قوم استغفروا تاسو بخنه غواړئ ربکم د خپل رب نه په تیرو ګناهونو باندې ثم توبوا بیا توبه وباسئ الیه هغه ته په راتلونکو ګناهونو باندې د راتلونکو ګناهونو نه یرسل السماء نو راو به وروي د اسمان نه علیکم بتاسو باندې مدرارن بشیبو شیبو بارانونه ويزيدكم او زیاد بگی قوتا استاسو جسمانی قوت الى قوتکم استاسو ایمانی قوت تا ولا تتولوا تاسو مگر زیگه مجرمین جرم کونکی قالو نو دی قوم اویل یهود ایهود علیہ السلام ما جئتنا تنی راغلی مونگتا ببینت بواضح معجزه سرا وما نحن بتارکی او نیو مونږ پرې خودونکي الهتنا خپل بوتانو لرا عن قولک استاپدی خبرو باندې وما نحن نیو مونږ لکه پتا باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي ان نقولو مونږ نوایو الا اعتراکا مگر دا خبر وایو اعتراکا چې رسیدلی دی رسولی دی تا تا بعض الهتنا بعض زمونږ خدایانو بسوء سزرر ها اعتراکا چې در رسیدلی دی تا تا بعض الهتنا بعض خدایان زمونږه بسوء بزرر سرا یعنی تا ته ضرر در رسولی دی قال هود علیہ السلام او فرمایل انی اشهد الله بیشک از گوا کوم الله تعالی وشهدو او تاسو گوا شئ انی بریء چې بیشک از بریما مما د هغه بوتانونه تشرکون چې تاسو شریک وای د الله تعالی سره من دونه سوا د الله تعالی نه فکیدونی تاسو تدبیر جوړ کړئ زما خلاف جميعا ټول ثم لا تنظرون بیا تاسو ما ته مهلت مرا کوئ
انی توکلت بیشک از توکل کوما علی الله په الله باندې ربی چې زما رب دی وربکم او استاس رب دی ما من دابت نشته دی یو خزیدونکي او ګرځیدونکي الا هو مگر هغه الله آخذ نیونکي دی بناصیتها هغه جاندار لرا د تندي د ویختونه ان ربی علی صراط مستقیم بیشک زما رب پنی غلار باندې دی یعنی زما رب انصاف نه دی هغه عادل دی فان تولوا کچره تاسو مخواړو فقد ابلغتکم نو په تحقیق سره ما رسول دی تاسو ته ما هغه احکامات ارسلت جزرا لګل شي ما به په هغه سره الیکم تاسو طرف ته ويستخلف او رب ولي ربي رب زما قوما يوبل قوم غيركم على وستاسنا ولا تضرونه شيئا او تاسو به ونرسوي هغه الله ته تکلیف ولا تضرونه او تاسو نشه رسولي څه تکلیف هغه ته شيئا د هیڅ ان ربي بشک رب زما على كل شيء حفيظ فهر سیز باندې نگهبان دی ولما جاء امرنا هر کله چې راغی حکم زمونږ یعنی عذاب زمونږه نجینا نو موږ نجات ورکو خلاصې مو ورکو هود علیه السلام ته والذین ها کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي معه د هغه سره برحمت منا پخپل رحمت سره برحمت منا پخپل رحمت سره ونجیناهم برحمت منا پر رحمت سره منا د خپل طرفنا زمونږ د طرفنا برحمت پر رحمت سره مو ته نجات ورکو منا د خپل طرفنا یا زمونږ د طرفنا ونجیناهم او موږ نجات ورکو دوی ته یعنی د مؤمنانو ته هود علیه السلام ته من عذاب غلیظ د سخت عذابنا وتلك عاد دغه عادیانو جحدو چې دی انکار کړو بآیات ربهم د خپل رب د آیاتونو نه وعصوا او دوی نافرمانی کړي او رسوله د ټولو پیغمبرانو واتبعوا دی تابعداري کړي امر کل جبار د حکم د هر یو ظالم عنید او د حکم د هر عزدی د هر ظالم او د هر زدی د حکم تابعداري کړي او د الله او د الله د پیغمبر د حکم تابعداري نه وکړي واتبعوا دوی بسیش فی هذه الدنيا بدی دنیا کې لعنت لعنت ويوم القيامه یوم ورځ د قیامت الا خبردار ان عادا بشک عادیان کفروا کفر کړو ربهم د خپل رب سره الا خبردار بعدا لعنت دی یا د الله د رحمت نه دی لروالی وی لعاد د عادیانو د بارا قوم هود چې دا قوم د هود علیه السلام سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.